سمرا خلے دے داما شمدی چرتا مندلے دے داما شمدی چرتا مندلے دے زرشم حلیمی سمرا خلے دے داما شمدی چرتا مندلے دے داما شمدی چرتا مندلے دے مخیزلی کی جلوی کوي سر سر اننگی یہ شغلی کوي سپین مخیزلی کی جلوی کوي سر سر اننگی یہ شغلی کوي سر سر اننگی یہ شغلی کوي داس زادن ور پرقید لے داما شمد چرتا مندلے دے داما شمد چرتا مندلے دے زرشم حلیمی سمرا خلے دے داما شمد چرتا مندلے دے داما شمد چرتا مندلے دے وایدی پسی چرتا چرتا ور پسی گرزی دالوے وایدی پسی چرتا دلوی چرتا ور پسی گرزی دالوی چرتا ور پسی گرزی دالوی ونو دغا کرد سنگالی دلے داما شمد چرتا مندلے دے داما شمد چرتا مندلے دے زرشم حلیمی سمرا خلے دے داما شمد چرتا مندلے دے داما شمد چرتا مندلے دے پٹ ساتا دا نظر نشی چرتا پہ نظر برابر نشی پٹ پٹ ساتا دا نظر نشی چرت پہ نظر برابر نشی چرت پہ نظر برابر نشی کلے ورطا ٹول پسخید لے دے چرتا مندلے دے داما شمد چرتا مندلے دے زرشم حلیمی سمرا خلے دے شگر افطار سو یا رسول اللہ جی اوزل ددغ در غلام جوڑ شوے دے نبی عزت مندو ددغ غلامے دا خاطر اللہ کریم جل جلالہ حاغن سرداری دا دوانو جہانون ورکڑے دا اگر بیا غلام ندی پاتے شوے بیا دا کائنات تو ہر شے اللہ کریم دا اگر در غلام جوڑ کرے دے بیا دا فضا دا ہوا دا ماحول زناور انسانان دا ہر سو اللہ کریم جل جلالہ دا اگر پا غلامے کرا وستی دی ولی عزت مندو چچا دا حضور دا در غلامی کرے دا اولیاء گوڑے دچا 200 وکالا دچا 300 وکالا دچا 1500 وکالا دچا 1000 سال تیر شی چی بیا لگ مخ کے صحابہ جن للار شے دچا 1100 وکالا او بیا دا حضور علیہ السلام دا غلامان شان گوڑے 1100 وکالا وشو مگر کننم یا انسان دا صحابی پشان کے بے ادبی و گستاخی کئی من دا غصر مقابلہ من دا غصر دشمنی دا خپل ایمان حصہ گلو او دا صحابہ پس ذکر باندے زمون زرط قرار ملاوی گی وجہ صدا وجہ دا ندا چا اغی گوند مونگلس دنیاوی نعمتونا را کری وجہ داوا چا اغی غلامی دا مدینہ منوری دا جانان کروا ننداغی دا خاطر داغی بادشاہت اللہ زمون کو ضرور باندے قائم کرے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن زموږ په جامعه نوریه غوثیه کې یو عظیم الشان عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم منعقد شوی دی دې ته نن په زرګونو خلک راغلي دي او د خپل مرشد پاک کتاب علم جهان علم حضرت خواجہ پیر سید نور علی شاه الجیلانی نوری بابا جان صاحب مبارک رحمت الله علیه
او په عرس کې دوی شرکت کړي، په میلاد النبی کې شرکت کړي. خدای دې ته دوانو جان خسته کی او الله دې دا څومره سالکان مریدین محبین را لید الله دې ولا په یو قدم باندې او د دنیا او د آخرت عزت نصیب کړي او دا لارم دغه صاحبانو د خو او خبرو تلقین دی الله دې په دې مونږ ټول د عمل توفیق راکړي. د ټولو مریدانو د صاحب مبارک رحمت الله علیه ټولو مؤمنانو مسلمانانو عامو سیاسي غیر سیاسي چې څومره خلک رااله الله دې ټولو ته ډېر عزتونه برکتونه ورکړي. وذکرهم بأیام الله. خدای تعالی جل مجده قرآن کریم کې فرمایي چې دې خلکو ته زما په ورځو تذکیر او پند ورکا. مفسرین کرام به دې کې فرمایي چې دا خدای تعالی په کوم ورځو کې بندګانو باندې نعمتونه کړي دي هغه ورځ مراد دي. د اولیاء د حیات او د هغې د وفات ورځ دا هم د ایام الله لاندې داخله ده. د سه مبارک په عرس کې راجمع یو بهترین کار دی کال کې په هغه ورځ چې په کومه ورځ د احد میدان کې شهیدان شوي. حضور صلی الله علیه وسلم به خاص هغه ورځ باندې د هغې مزار ته راتلو او د هغې هغه ارواحو ته به ترقي ورکوله او د هغې هغه یاد به ژوندی ساتلو. دا د اولیاءو د عرس دپاره یو دلیل دی. الله دې دا محفل خپل دربار کې قبول کړي. الله دې موږ د برکاتو نه مستفید کړي. وصلی الله. دا مطلب په خپل مطلب چې ډېر د فایدې کار دی او زموږ په دې علاقه کې چې کوم دی نو د پیرانو صاحبانو په حواله تارو پیر صاحب ډېر لوی نوم دی. د هغه ډېر لوی مریدان دي او ډېره لویه مجاهده یې کړې وه. ما ډېر لیدلی زه والا ډېر تللی راغلی وم او نن په دې دنیا مطلب چې نشته او د هغوی چې کوم دی نو کشران دلته نن ناست دي. زه په دې ډېر خوشحاله یم چې دا سلسله روانه ده. دا د نیکۍ سلسله ده او دا د خلکو د هدایت سلسله ده او مونږ ټول چې کوم دی دلته زموږ په دې علاقه کې پیران صاحبان ډېر زیات دي. د مطلب اکبرپوري پیر صاحب دی، د زموږ چې کوم دی نو د زموږ د ډاګ اسماعیل خیلو پیر صاحب دی او داسې د دنیا پیران صاحبان دي. خو دې پیر صاحب سره زما هم د ډېر وخت نه تعلق و او ډېر به وله تلم راتلم. خاص کر په هغه وخت کې چې ده به کله خپل عبادت کو دی به په ځان نه کمره کې په جومات کې نو ما به کوشش کو چې د عبادت کې نو زه یې بار واورم نو د ده به ما ډېر هغه وجد چې کوم و د ده هغه جلال چې کوم و هم ما لیدلی کتلی نو خدای چې کوم دی نو د هغه په ګور نور کې او د هغه برکتونه دی خدای په مونږ کې دي. مشر پیر صاحب برکتونه ډېر دي او نن چې کوم دی نو د هغوی دا سلسله ده. زه راغلی صرف چې کوم دی په دې خیال باندې چې د نیکانو خلکو محفل کې کښېنم زما غوندې ګناهګار سړی یم چې کوم دی دلته راشي او مطلب چې خدای پرې مطلب څه مهرباني وکړي نو د خدای نه تمه او توقع ده چې خدای ټول خلک چې کوم دی نو نیکه طرف ته راوبلې او خلکو ته چې کوم دی نو هدایت وکړي. زموږ صاحب مبارک خو د الله دوست و الحمدلله موږ ټول د هغې مریدان یو، د هغې د برکاتو نه مستفید یو. دا څومره خلک چې تاسو وینئ دا ټول د صاحب مبارک رحمت الله تعالی برکات دي. هغې د مبارک صاحب رحمت الله تعالی په څلورو طریقو کې خلیفه و او ظاهري باطني علوم منبع و چینه وه او دا تمام عالم یې د خپل هغه فیض او برکت نه فیضیاب کړه. الله تعالی د هغې په مزار پر انوار باندې خپل نورونه او برکتونه نازل کړي. د هغې دا برکات دی الله د موږ ټولو سره همیشه دپاره جاري وساري. دا عرس مبارک د سید نورعلي شاه باچا صاحب مبارک رحمت الله علیه دی. ډېر عاشقان رسول راغلي، محبین راغلي، متعلقین راغلي دي او ډېر لرې له پنجاب نه یو ځای نه بل ځای نه الله جل جلاله دغه مرشد مبارک ډېر لوی مقام ورکړی او ډېر سعادت یې ورکړی. الله جل جلاله داسې یو سید پیدا کړی چې دا عامل مو کامل مو مکمل مو او په دې باندې چې الله جل جلاله غل علم ظاهري باطني ورکړو او الله جل جلاله داسې یو صبر ورکړو یو علم ورکړو د علم هغه منبع الله جل جلاله دغه علم نه دغه ټول کله علاقه دغه مریدین چې مستفیض کی الله جل جلاله زموږ د ناس قبول منظور. الله تبارک تعالی جل مجده سبحانه سید مرشد حضرت سید نورعلی شاہ صاحب مبارک اللہ تبارک تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے.
उर्स मुबारक के जितने अनवार तजल्लियात से तमाम सालिकीन मुहिब्बीन उलमाए कराम मशाइख अज़ाम तमाम आने वाले तमाम मुंतज़िमीन मुअल्लिमीन सब को अल्लाह पाक इसके दर्जात से इनकी कुलूब रोशन फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फैज़ान से सब की कुलूब रोशन करे। ये महफिल सजी रहें, ये अनवार उतरते रहें, ये सालिकीन की आमन, ये मोहब्बत, ये अताएँ, ये फ़िज़ाएँ अल्लाह तबारक व तआला को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।